ورونو ګلالو بچو د ټولو ناول خو حقیقت دا دی چې ما سره الفاظ نشته چې په کوم الفاظ زه ستاسو د دې بچو د دې سپینګیرو د دې ذموارو ملګرو په کوم الفاظ شکریا ادا کم تاسو چې کومه مینه موږ له راکوئ کوم عزت چې موږ له راکوئ د دې دپاره الفاظ نه ګڼو خو دا بچي وایي موږ له تا نه زار شه موږ به ورته وایو چې انشاءالله بچو موږ به تاسو نه ځان زارو د دې جواب به موږ په دې شکل کوو ګرانو وروڼو ګرانو مشرانو پښتون یو تاریخ لري او الحمدلله موږ او تاسو د هغې تاریخ حصه یو خو نن زه درته ولاړ یم یا شکیل خان دی نو موږ د هغې سل کلن تحریک د کم بنیاد چې باچا خان او خدای خدمتګارو په دې لارو په دې کوڅو کې بنیاد خو پیللی و د جهالت او د غلامۍ په هغې دور کې خپل د راحت ژوند یې پرېښی و بارام خان بابا چې د غفار خان بابا پلار و زه نه یم خبر ډېرو ته به علمي ډېرو ته به نی د 6,000 جریبو مالک و خو باچا خان هغه جایداد ته ونه کتل هغه خپله خاني یې پرېښوده ځان نه یې ملنګ جوړ کړو ژوند یې داسې محدوده کړه چې هر قسمه سختې ته ځان وتړو 2 جوړو جامو ته ژوند راوسته 1 جوړه پیزار عام ژوند کې په خپله مو په خپلو ملګرو پیاز خورو روټۍ پې خورو بس په ګزاره د خپل پیغمبر په لار روان د څه دپاره چې د پښتون قوم د بچي مستقبل دی د څه دپاره چې هغه دا غوښتل چې پښتون قوم د په خپله ځمکه د اختیار خاوند شي انګریز سره ګریوان په ګریوان په دی چې په دې خاوره د پښتنو په دې خاوره د حکمرانۍ حق د انګریز نه دی د پښتنو په دې خاوره د حکمرانۍ حق د پښتون قام د پښتنو د وسایلو خبره کوله ګرانو وروڼو ګرانو مشرانو د نن نه 100 کاله مخکې باچا خان بابا به وی چې زه صوبایي خودمختاري غواړم صوبایي خودمختارۍ کې بنیاد څه دی زه د خپل بچي حق غواړم زه د خپل بچي د خولې نوړی غواړم ګرانو وروڼو کوشش وکوم چې خبره به راغونډوم هم پاکستان چې آزاد شو لومړنۍ اسمبلۍ ته د باچا خان وینا او هغه ورته وایي چې ټیک شوه موږ د هندوستان تقسیم نه منه ځکه چې باچا خان وایي چې دا تقسیم هند نه دی دا تقسیم مسلمان دی په هندوستان کې مسلمان په 3 ځای تقسیم شو هندو په 1 ځای پاتې شو مسلمان په منځ کې کرښې ولګېدې څه بنګلادیش شو څه پاکستان شو او د دې نه زیات هغه مسلمان دي چې کم نن د ماینورټي په شکل کې په هندوستان کې ژوند تېروي خو هغه ووایي چې پاکستان آزاد شو اوس موږ پاکستان منو پاکستان تسلیمو خو راځئ چې دا پاکستان آباد کړو د پاکستان د آبادۍ لار چې باچا خان ورته وښوله هغه ورته ووایي چې خپل فیډریشنز یعنی کې خپلې صوبې مضبوطې کې صوبې مضبوطې کې صوبې اختیارمندې کې صوبو له مکمل اختیار ورکې وفاق یعنی پاکستان به پخپله مضبوط شي خو نه بل خوا سوچ داو چې پاکستان او پاکستان هم مطلب پنجاب دا به مضبوطه او نور صوبې چې دي هغه به کمزورې ساتي د هغې نه به حق راوړې د هغې نه به وسایل راوړې ګرانو وروڼو
ګرانو مشرانو د سن 73 آئین کې د ولی خان بابا عمده گزارش و چې زما صوبې له خپل اختیار ورکې، زما خاورې له خپل د وسایلو اختیار ورکې. نو د ټول پاکستان ورته ووی چې آلریډي پاکستان مات شوی دی، بنگلادیش جدا شوی دی، اوس کو دا خبره کوو نو پاکستان نورم ماتیږي. لہذا ولی خان ته وی چې ته موږ سره دونه ومنه چې 10 کالو دپاره به موږ وفاقیت وساتو، وفاقیت به ساتو د کنکرنټ لسټ په شکل کې، او 10 کاله پس به کنکرنټ لسټ ختمو، وفاقیت به ختم کو، صوبائی خود مختاری به راشي. ګرانو وروڼو 10 کاله پس جناح صاحب ځوړند کړو، دا بوټو صاحب ځوړند کړو، د ضیاء الحق حکمرانی وه. هغه چې کم په سن 73 کې موږ سره لوس شوی و چې په سن 83 کې به ختمو، په 2010 کې مشر له خدای او تاسو پښتنو طاقت ورکو، تاسو دې ته سوچ وکړئ چې زما په خیال 350 کو څه د پاسه 350 په پارلمان کې زمونږ 11 ممبرانو، 11 خدا 11 ممبران هغه د ولی خان بابا هغه ممبرانو چې ولی خان بابا و ذکر کوو چې یو ټرک اندوانو له یو چاکو برابر دی. په هغه 11 ممبرانو هغه د مشرانو ارمان د باچا خان او د خدای خدمتګارو د ولی خان بابا او د هغه د ملګرو هغه ارمان، هغه د خپل خاورې خپل اختیار، هغه ناره، هغه د خپل د پښتون د بچین وړی آئینی طور 18 آئینی ترمیم کامیاب شو او هغه حق آئینی طور پښتون قوم ته ملو شو. پښتنو په کوم ورځ چې موږ دغه آئینی حق د خپل قام وګټو نو موږ د ریاست یو ډیره ناروا دشمنی په سر واغشته. او تاسو قتل چې زمونږ د لیډر نه واله د ورکر په هر نفر حمله وشوه، هر کور کې راته شهیدان وغورځول، د هر هغه کور چې په کم کور به سره جنډه لیده حمله یې پې کړې ده، هر هغه سړی چې راته په سر په سره ټوپۍ پرته وه کوشش یې پې کړی دی. بیا په 2014 کې انتخاباتو، خلکو انتخابات کول، خلکو ووټ غوښتو، موږ جنازې اوچتولې، موږ یې نه پرېښودو پارلمان ته. په 2018 کې عوامي نیشنل پارټي بطور طاقت نه پرېښودل پارلمان ته، وجه چې د پښتون د حق خبره ونه شي. اوس 14 کاله وشو چې پښتنو آئینی طور ستاسو حق ګټلی شوی دی. په دې 14 کالو کې په هغې 18 آئینی ترمیم عمل نه کیږي، الټا دا وینا کیږي چې دا 18 آئینی ترمیم نه ریاست ته خطره ده. اوس کو زما د بچی د حق ملاوېدو نه ریاست ته خطره، نو زه خو خپل بچی له بم نه غواړم، زه خو خپل بچی له خودکش نه غواړم، زه خو خپل بچی له ټوپک نه غواړم. دا خو ستا منصوبې دي، زما دا قام دې مو شرماو، زما مذهب مو شرمېدو،
پښتون الحمدلله د مینې د محبت د عزت د ننګ او د غیرت ژبه ده دا خو پردي جنګونه په موږ مسلط شو زه هغه نه غواړم زه څه غواړم زه د خپل بچي حق غواړم کم حق یې غواړم ګرانو وروڼو ګرانو مشرانو لږ دا خبرې کوم لږ په غور واورېده چې دا حق سي وسایل څه دي ستا خاوره دا پښتونخوا 6,000 میګاواټ بجلی جوړوي د پښتونخوا ضرورت 3,000 میګاواټ دی 3,000 موږ د خپل ضرورت 2 چند بجلی جوړو نو پښتنو چې موږ د خپل ضرورت 2 چند بجلی جوړو بیا په تیارو کې ژوند ولې کوو د دې په پته زه نه پوهېږم تاسو په پوهېږئ چې یو خاوره د پاکستان په ټوله حصه کې 15.40% ګیس زما په خاوره دی زما خاورې ته ملاویږي 5% پنجاب 4% ګیس پیداوار لري پنجاب ته 50% ګیس ملاوي زما په ګورګورو کلي کې ګیس دی په ګورګورو کلي کې زما میندې خویندې دړې بلې او هغه پایپ لاین پنجاب ته تللی دی پنجاب کې په کارخانې روانې دي قامونه ترقی کوي زما په پښتونخوا کې موجوده وخت کې 15 کویان دي د تیلو چې کم باندې مشینان لګیا دي او نور بلا ډېر به چې هغه بلا ډسکور نی زما د پښتونخوا په غرونو کې د زمرد په شانته کاڼې دی په باجوړ کې نیپرایټ یو کاڼې دی چې د هغې یو ټرک په 12 کروڑو روپۍ خرڅېږي په دې ممندو کې یو سپین کاڼې دی چې هغه په مکه او مدینه کې لګېدلی دی خصوصیات یې څه دي چې په هغې هر څونه انور لګي چې هر څونه انور پې لګي هغه ګرمېږي نه هغه یخي وسایل زما د بچو د پاره د خدای د اړخې یو زرخیزه خاوره چې زه بیا درته دوراوم بجلی لري ګیس لري تیل لري کاڼي لري د دنیا نور شیزونه لري خو د خاورې د پاسه زما د بچي ژوند زه نه ګڼم چې څونه مې وسایل دي د هغې مطابق ژوند دی زما بچی خپې بلې خپې دی او زما بچی نه زما مراد زما د قام بچی ځکه چې د بابا پیروکار د بابا نظریه د خپل تنه بچی موږ پرېښي دي موږ چې بچی وایو د قام بچو ته بچی وایو او په خدای به الله ځان بخو چې دا بچی موږ خپل کړو زه زما پلار زما نیکه زما قر نیکه دا شکیل خان منګه مو زده ورو بس ووایه چې زاړه شو واړه وو بس عمر و تیر شو روکې کا زه درته وایم شکیل خان وی هغه وی پی ټی آی والا خدای ووال نو زه درته پوره کوم وی څه رب ووال او څه زمونږ یار ووال ګرانو وروڼو موږ هغه خلک یو چې موږ سره بله لار نشته موږ پیدا شوي
په داسې کورنو کې یو چې کو موږ خړپوسې کړي دي نو موږ دا نظریه اورېدلې ده کو موږ ته په یو غوږ کې الله اکبر ویلي شوي دي نو په بل غوږ کې موږ د باچا خان او د خدای خدمتګارو ټپې اورېدلي دي زموږ دغه چلونه نه دي زده زموږ الحمدلله همدغه یوه خبره ده دا کو 100 کاله مخکې وه دا کو نن ده او دا کو سبا 100 کاله پس انشاءالله زموږ بچي زموږ نوسي هم یو بل ته مخامخ کېږي نو همدا سره نښه به وي او همدا خبرې به وي زه خو دغې خلکو ته کریان یم چې دی به لکه په کم قطار کې ودرېږي ضرورت دپاره هر در وکتو د ضرورت دپاره هره نظریه وکته او نور تاسو ته خبر یې موږ ته خبر یو چې نظریه واحد نظریه ده او کچا په دې علاقه د ټرانسفارمر غلا کړې ده چا کو په دې علاقه د ګاډو غلا کړې ده چا چې په دې علاقه 2 نمبر خلق ساتلی دي چا چې په دې عمرزو او په دې علاقو کې د ګندګیرۍ له رجحان ورکړی دی نو هغه زما په سوچ دغه خلک دي پښتنو خپل بچي سوچ وکړئ زه خو نه پوهېږم ډېر لوی فرق دی ډېر لوی فرق دی زه یې نومونه نه اخیستل غواړم خو د ځمکې او د اسمان فرق دی نن فیصله ستاسو لاس کې ده او لا نور آزاد امیدواران خو به خرڅېږي دا صاحب خو پیدایشي خرڅ دی ته سره به څه کوې ته سره به څه کوې خدا خو انشاءالله لوټه او هغې کې مګه بدترینه لوټه نه زما په سوچ داسې کردار ته لوټه ویل د لوټې بېعزتي ده دا لوټه ډېر د حیا شیز دی او 10 شهر ادام کې په کار راځي دا خو بېکاره پرزي دي هغه هسې لکه په کار نه راځي ګران ورونو تاسو سوچ وکړئ تاسو خپلو بچو له څه غواړئ خبرې مخامخ تاسو په دې علاقه کې دغه دهشت غواړئ وحشت غواړئ جواري غواړئ غلاګانې غواړئ 2 نمبرۍ غواړئ که نه تاسو په خپله خاوره په خپلو علاقو یو پرامنه ژوند تېروئ تاسو خپلو بچو له تعلیم غواړئ تاسو خپلو بچو له سکول او کالج غواړئ تاسو خپله لاره کوڅه آبادول غواړئ تاسو خپلو بچو له د صحت نظام ورکول غواړئ تاسو په خپله خاوره خپل اختیار خپلول غواړئ تاسو خپله بجلي خپلول غواړئ تاسو خپل ګیس خپلول غواړئ تاسو خپل دا سرو سپین خپلول غواړئ نو انشاءالله دا ایمان د باچا خان په سوچو په وینه کې شته چې دا به درله راوړي او نور دا خبر وشوې دا خبرې نه خوښو موږ فقیران یو موږ ملنګان یو موږ د خدای کمزوري خلک یو الیکشن کوو جمهوریت کوو منت کوو زاری کوو سوال کوو پخپو پروزو خپلو خلکو له خپل عوام له خپل پښتون قام له ګناه زمونږ د ملنګۍ ته څوک داسې ګوري چې خدای مکه دا بزدلي ده نو خدای مکه بزدله نه یو پښتانه یو غیرتي یو او ولی خان په دې پې کړي یو چې کږه خوله نه نه اوس بدل بدل شوی دی اوس نه واخورئ تاسو خو اوس واورئ هغه پخوا لږ زورور خلک وو هغه به په سوک سمېدل دا اوسني په ټک سمېږي
نو اوس د نوي دور نوې ناره ده چې کږه خوله موږ ملنګان یو خو بزدلي نه کوو انتخابات کوو پرم نه کوو خو که نه څوک ځان ته څه وایي نو بیا راځئ الحمدلله ستاسو هغه ښه د ځان د تپوس نه دي نو دا نور بلا خدای دې او ګرانو وروڼو زه ستاسو قرضدار یم یاد هم دی زه ستاسو قرضدار یم زه ستاسو دپاره ډېر څه لرم دا ایمان به ما سره تېروئ چې دا سړی به ماله ممبر راکړي تاسو انشاءالله هیڅ پته نه لګي انشاءالله تاسو به ما سره دا لوس کوئ چې تاسو به ماله دا ممبر راکوئ زما در سره هماغه زړه قرض دی زه به ننواتې کوم زه به انشاءالله عذر کوم زه به درله دې انشاءالله په یو ډېر ښه عهده واپس درکړم په داسې یو عهده چې موږ د دې خاورې خدمت وکړو موږ دا عهدې ډېره نه خوښو خدای مګر چې موږ د ځانونه مخکې کړو زموږ شته عزتونه ډېر دي زموږ شته ملنګې ډېرې دي موږ نور نه غواړو خو موږ انشاءالله دا غواړو چې دا علاقه ترقي یافته کړو دا در سره لوس کوم چې انشاءالله که موږ سره ودرېدی زه یو ډېر کم عمره ستاسو بچی یم هر څه مې پرېښي دي په دې عمر ستاسو په سر ننګ کوم غیرت کوم او ما ته پته ده چې زما د اشنغر پښتانه په ما ننګ او غیرت کوي ماله دا چل راځي انشاءالله د پلار نیکه نه مې زده دي چې ستاسو حق به کو دغلته هر څوک ناست دي خو چې دوه سترګې یو خولې یو یې پوزی دوه یې غوږونه زه په طور د پښتون د خپلو پښتنو حق به ترې راوړم کو په منتي کو په زارۍ کو په سوالي درې ځله به یې کوم په څلورم ځل به یې پې درله د زوره راوړم انشاءالله تاسو ته زموږ او ګرانو وروڼو دا هلکان لګیا دي دا زورور دي دا سړی په ما نه بخي کو خیال هم کړی دی دفترو کې رشوت ته چای پاڼې وایي اوس نوی ټرم راغلی دی کرپشن ته غیبي امداد ویلي او دا غیبي امداد په علماء سو باندې رانازل دی دا په علماء حق دا نه په پیغمبر راغی دا غیبي امداد دا غیبي امداد په صحابه کرام رانغی دا غیبي امداد په ښه عالمانو رانغی خو چې دا څونه علماء سو دي چې تپوس ته کوې چې پیسې د کمې رالې اوس یې نوې چلي زده کړو وي غیبي امداد دی ما بله ورځ پرون بلکې نسته کې ما دا خبره وکړه زموږ مشر بشیر خان د خدای لري موږ یو ځای کې ناستو مشران موږ هسې ناستو مشرانو خبره کوله نو هغې کې یو مشر بشیر خان ته ووایي چې نه بشیر خان خدای ګواه دی بشیر خان ورته وایي نه وروره ما له داسې ګواه را چې زه دې تپوس کولی شم ته ما له داسې ګواه راکوې چې د هغه نه تپوس نه کېږي اوس هغه ښځې د محترم نه تپوس وکړو چې لکه ستا دا دونه مال حال د کمې نو وي دا غیبي امداد دی اوس نرم شئ زه د غیبي امداد نه تپوس شروع کړې ګرانو وروڼو هر څه درته مخامخ دي زه راغونډوم په دې چې تاسو ټول خو زموږ د ننګ او د غیرت او مثال د پښتو په هره سخت او په هره نرمه کې موږ یو بل سره ودرېږو خو زه د عام عوام دپاره دا پیغام ورکوم چې په دې پښتونخوا کې پښتنو سره درې چویسز دي زه نه ینم څلورم چویس دا پی ټي آی والا ریاست په یو داسې شکل راګیر کړي دي چې دی نن د ریاست او د فوج خلاف خو
آزاد امیدوار لکو دی ووٹ ورکئی نو ما چې درته څنګه ووې پخوا خو به بیا هم د آزاد امیدوار د وزارت په لالچ 200 روپو په لالچ د څه عزت په لالچ یو پارټۍ ته ته دا اوسني آزاد امیدوار چې دي دا څنګه چې ورسره وشو دی یاد ساتئ چې دی به په یو ټک باندې د پرویز خټک پارټۍ ته ځي دی ته به یو ټک هم ورکوي او ورته به وایي چې پرویز خټک له ځئ آزاد امیدوار له ووټ ورکول په دې خاوره پرویز خټک له حکومت ورکول دي بل خوا دوه قوتونه دي زما په خیال چې یو منګ عوامي نیشنل پارټي چې 100 کلن تاریخ لري د خپلو بچو د خپلې خاورې د خپل قام په سر د ننګ او د غیرت او د خپلو وسایلو خبره کوو بل خوا د مذهب په نوم خلک روتي دي ستاسو خوښه خپله ده زه خو چغې وایم چې جنت او دوزخ په عمل کې دی الله پاک ویلی دي زه نه وایم او موږ ته داسې حکم چرم نه دی راغلی چې به فلانکي له به ووټ ورکوې نو جنت ته به ځې او ډنګري له به ووټ ورکوې نو دوزخ ته به ځې دا حکم نشته خو زه اریان دغې ته یم چې زه کو بیا هم د دې دنیا مسلې ستاسو په دعاګانو حل کېږي نو بالکل ورکې ورله ووټ کو په دعا تا ته سړک جوړېږي کو په دعا ستا تاڼه ته حاصل کېږي کو په دعا تا ته ګیس راځي بجلی راځي نو بالکل کو تاسو دا غواړئ ستاسو په مخ کې یو نظام د انتها پسندۍ یو حکومت په افغانستان کې پروت دی چې هغې زموږ په خویندو تعلیم بند کړ هغې اعتدال پسندي نه خوښوي هغې قام تیارو له بوځي د مذهب غلط استعمال کیږي تر دې حده پورې چې نن تاسو په دې انتخابات کې وګورئ دی عام پښتون پسې ما او تا پسې ګرځي وي دا کتاب دی دا کتاب چې قرآن دی او چې د قرآن له ووټ ورنه کړه ته به دوزخ ته ځې نن په دې 400 کې ملیان راوتي دي او نارې وکړي چې کتاب له ووټ نه ورکوي اوس آیا دغه ملیان به جنت ته ځي که نه دوزخ ته به ځي دا درته زه وضاحت وایم په دې 400 کې ملیان راوتي دي او ټرانسفارمر له ووټ غواړي او کتاب لکه د ټرانسفارمر کې دونه کمال دی د خدای ظالمانو ملا هم ته خبر دی خو زه دې ته حیران یم چې اوس دا کم ملیان وایي چې کتاب له ووټ مه ورکوئ د دې به صحیح ای پښتنو نور ځانونه مه دوکه کوئ وخت درنه ځي وخت تیریږي بیا چې لاسونه مروړو بیا چې ارمان کوو بیا چې ستومانه یو وروستو د هغې نه ښه ده چې په وخت دا فیصله وکړو تاسو بیا یو وارې په دې سوچ وکړئ چې کو تاسو د خپلو بچو ژوند بدلول غواړئ تاسو خپل اجرا او جومات له ترقي غواړئ تاسو خپل اجرا او جومات کې امن غواړئ تاسو خپل لار او کوڅې ترقي یافته غواړئ تاسو خپلو بچو له سکول غواړئ کالج غواړئ تاسو جنازګاه غواړئ تاسو مثال بجلی غواړئ تاسو ګیس غواړئ دا هر څه شته ستاسو دي زموږ نه دي ستاسو دي خو که تاسو ځان وپېژنده نو بیا راپاسئ واحد او واحد یوه لار ده واحد او واحد یوه نظریه ده هغه د باچا خان نظریه ده هغه د خدای خدمتګارو نظریه ده هغه د خاورې نظریه ده هغه د قام نظریه ده هغه د خاورې نښه دا سره نښه واحد لاټین روچت کې او خپلو ژوندونو کې رڼا را پیدا شي زه ګرانو وروڼو ستاسو د ټولو
په خصوصي شکریہ مال د نارې جواب راکې. زه ستاسو جذبې به اوس ما ته پته لګي چې تاسو څونه جوش لرئ، خو دلته کم سے کم هغه 2 نمبر ګمبتونه دي هغې ته د آواز ورسوئ. لاټین زمونږه دا آواز به ورسي. لاټین زمونږه، لاټین زمونږه، لاټین زمونږه. زه ګران ورونو ستاسو د ټولو شکریه ادا کوم، د دې بره ملګرو شکریه ادا کوم، د دې ملګرو ټولو شکریه ادا کوم. ښکته بار چې څونه ملګري ولاړ دي، که د څه وجې نه راغلی د سوشل میډیا په وجې موږ اوري، د ټولو شکریه ادا کوم. د میډیا د ملګرو په خصوصي توګه شکریه ادا کوم چې راغلي دي. زموږ د محفل دی دا ښکلا ورکړه چې ټولې دنیا کې به وښیي، او بیا خاص داد ورکړئ زموږ پولیسواله ورونو له وپړکوئ ورله لاسونه، او داسې لاسونه ورله وپړکوئ چې هغې پې فخر وکړي. دا نه قسم پولیسوالو دپاره دی نه ښه داد پکار دی. د دې په برکت زموږ جرګې پرم نه کېږي. زموږ د ټول قام دا ټولې جمع جرګې دا د دې په حفاظت کېږي. زه د پارټۍ د ملګرو، د تنظیم د ملګرو، د ذیلي تنظیمونو، د پي ایس ایف والا، د سالارانو صاحبانو، د ملګري استادانو او د ټولو شکریه ادا کوم. زه به د فخر په عظمت او فقیرۍ کومه، زه به د فخر په عظمت او فقیرۍ کومه. تل به د شان ته د شاهانو ټیټ تندي ساتمه، او په ما د ټول جهانه ګران فخر افغانه بابا هر څه چې کېږي ستا یادونه به جمدي ساتمه. ډېره مهرباني وسه.